اصلي لګيږي. یو مقصد لپاره تللی دي د روزي ګټلو لپاره بچي دا د انسان مزاج ده، دا د انسان هغه تمناوي بیایني همدارنګه زمای عزتمند ایمو تاسو حقیقي یو وطن اصلي ده او یو وطن اقامت ده. ایمو تاسو وطن اصلي هغه جنت ده. ربي هذا قرآن ربي دا د امارت دستور ده، دا امارت قرآن ده. نو دغه قرآن پاک ما او تا دپاره دستور العمل ده. اوس دغه باندې به عمل نه کېږي. څه کله ما او تا د دغه قرآن پاک الفاظ زده کړو، د دغه قرآن پاک معنا یې زده کړو، د دغه قرآن پاک مفهوم او مقصد یې زده کړو، د قرآن پاک ما او تا نه څه مطالبه کوي، هغې نه ما او تا ښې طریقې سره په دې باندې عمل کوو. دغه حوالې سره په هر کال شیخ الحدیث مولانا مینت الله صاحب رحمه الله څومره شیوخ تیر شوي دي، هر کال یې په دوی په رمضان کې ترجمه کوله. بیا هغوی د وفات نه بعد دغه ذمه دارۍ شیخ الحدیث حضرت مولانا استاد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد امین صاحب دامت برکاته الله علیه هغوی ته دغه ذمه دارۍ میلاو شوله او ما ته دغه ذمه دارۍ میلاو شوله. الحمدلله دغه قدم هغوی ډېر بې اخلاص باندې ایښی و. الحمدلله دغه قدم تر اوسه پورې جاري ده او موږ امید الله نه ده چې انشاءالله دغه سلسله به تر قیامته پورې جاري و ساري وي. په هر رمضان نه مخکې 15 شعبان باندې د قرآن پاک ترجمه او تفسیر هغه شروع کېږي او په 27 رمضان باندې بیا د دغه قرآن پاک د ترجمې او تفسیر خاتمه کېږي. په دې دوران کې په جامع کې څه کوم طلبه کرام وي دورې تفسیر دپاره هغه طلبه کرام هم په دې کې شرکت کوي او د دغې علاقې او د مختلفو علاقو نه څه چا په زړه کې د قرآن پاک سره مینه وي، قرآن پاک سره د ده په زړه کې قرآن پاک تړل وي، نو هغوی هم دې ځای ته راځي. ډاکټر صاحب دی، انجینیر صاحب دی، مختلفو علاقو نه به راتلل او ډېره پابندۍ سره دوی دغه ترجمه وکړله او دې نه علاوه په مختلفو ځایونو کې دغه ترجمه اورېدله کېدله. نارینه به ورته کېناستلې، زنانه به ورته کېناستلې، هغوی دې نه استفاده کړې ده. موږ دعا ده چې الله تبارک وتعالی دغه
دغه مهنت دغه کویش په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي او کوم طالبانو دغه دوره تفسیر وکړو یا کوم نارینه او زنانو د قرآن پاک اوریدلو الله د ټولو ته د قرآن پاک بلکې څومره حاضرین مجلس ټولو ته د قرآن پاک په اور نصیب کړي. نن د قرآن پاک د ترجمه او تفسیر اخیرنی 3 سورتونو مختصر غوړي تفسیر کیږي. سوره اخلاص، سوره فلق او سوره ناس دا د قرآن پاک 3 اخیرنی سورتونه دي. سوره اخلاص دی سورت د سوره اخلاص زکه لګيږي چې نبی علیہ السلام فرمایي من قرأ وعمل على هذه السوره اخلصه الله من النار. سوره قل هو الله احد سوره اخلاص زکه لګيږي چې کوم سره سوره اخلاص تلاوت کوي او په دې باندې عمل کوي. په دې باندې عمل څه ده؟ په دې کې اخلاص فی العقیده دغه تذکرہ ده. ستبه په خپل عقیده کې اخلاص پیدا وکړي، صرف او صرف یو الله واحد لا شریک وګڼي. الله سره څوک ذات کې هم شریک نه بولي، الله سره څوک په صفاتو کې هم شریک نه بولي، الله سره څوک په افعالو کې هم شریک نه بولي. بس دا اخلاص فی العقیده ده. په دې باندې چې عمل وکړو نبی علیہ السلام فرمایي اخلصه الله من النار، الله به جهنم اخلاص. په دې بنیاد باندې چې سورۃ اخلاص لګي او دې سورۃ توحید هم لګي. ځکه چې په دې صورت کې مسله د توحید ذکر ده او نور فضایل په قران پاک کې ډیر زیات راغلي دي. یو فضیلت سورې اخلاص قران پاک کې دا راغلی ده. به کوم انسان داسې زغری زګدګ وي، کوم انسان داسې وي چې پریشانای وي، نو چې کله کور ته نوځي د کور ته نوځو کوم کلمه ده هغه باسمي اغینا علاوه کور ته چې کله نوځي نو یو کړه سورې اخلاص ولولي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا سورہ اخلاص کو تنوزی یو کړه د تلاوت کا الله تبارک و تعالی دا کوم رزق کی تنقید دا ټول الله تبارک و تعالی دې په اخلاص کې او کدا باندې قرضو جوړوي نو دې طریقې سره د کو تنوزی او سورہ اخلاص ور کوي الله تبارک و تعالی قرضو جوړوي هم ته اخلاص او ډیره مجرد وظیفه ده. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعلانك يا حبيب هو زمير راجي درم درمتا هو دغه رب الله الله دا احد یکتا دا یو دا نو سره بازار کې څوک شریک شته، نو سره په صفاتو کې څوک شریک شته. الله الصمد الله بنیاز ده، الله محتاج الیه ده. الله داسې ذات ده چې ټول مخلوق هغه ته محتاج ده او الله چاته محتاج نه ده. هغه صمد ذات ده، بنیاز ذات ده. امو تاسو چې څومره کبیر دي شوی دي هغه کبیر په عبادت کو عبادت نه بعد بیا الله ته زری کولی، الله ته قبول کی، الله ته عمل ته قبول کی، الله ته عمل ته قبول کی. دی علماء کرام ته د دې خبرې پته وا چې الله رحیم ذات ده، الله غفور ذات ده، الله کریم ذات ده. الله تبارک و تعالی موږ د عمل څو وکړو الله به قبلې او هغه موجود به الله ته زری کولی، الله ته عمل ته قبول او منظور کا. علماء کرام دي بزرګانو ته تاسو وکړو چې دا انبیاء السلام علماء کرام ابوی سے دا بار بار عمل نه بعد قبولیت سوال کړو دی په څه بنیاد ته کولو آیا د الله صفات ته معلوم نه وي دا ټول صفات ته معلوم والله په صفاتو کې صفات د سمد صفات د سمد هم ده الله بنیاد ذات ده الله ته دې ما د عمل هیڅ ضرورت نشته کله ټول خلقونه کېږي د الله نه فرمانی شروع کی الله په خزانو کې ذره برابر هم کمه نه راځي او کله ټول خلقونه کېږي الله فرمان بردار وګرځي الله په خزانو کې زیادت په دې سره راځي الله تاسو بنیاد ذات ما تاسو نه کومه کو ما تاسو نه نه کومه د قبلې دوه ضرورت شته الله ته ضرورت نشته نو په دې باندې ویریدل دا څه مونوي دا عمل وکړو الله په نسبت قبول نشي نو بیا به مو تبعیوی مو خسران نو الله دې زری کولی الله دې عمل قبول کړ. یو عالم فرمای بیروبا ما فتح لك باب الطاعه وما فتح باب لك باب القبول. ډیر کړه داسې کېدلی شي چې انسان د نیکو اعمالو دروازه کولاو شي دومره زیات نیک اعمال کوي دومره زیات نیک اعمال کوي چې ته ورته حیران شي چې خدای د څومره نیک اعمال کوي هغه ځکه د قبولیت لپاره دروازه د اور باندې بند دی عمل کوي دې چې پر ورسې کې قبلي کې نه غیزه نه به واپس راوځي عمل کوي پر طرف ته وږي چې غیزه نه به واپس واپس راشي عمل قبول نشي هغه په دې بنیاد باندې الله تبارک و تعالی سمت سره امو تاسو کابل دې شي دي معمولی خلک ته ورکوږي باندې الله تبارک و تعالی وګنی ولې دې دینداري کې مشاهده ورېدا هغه نه ما طرف ته گزار کړی دي زماته هدایت څخه ماجت نشته. ابو عبد الله مدرسي رحمه الله یو لوی پایو شیخ الحدیث محدث تیر شوی دا هغه متعلق رسی علامه شبلی رحمه الله ډیر عجیب طریقې سره دا واقعیا ذکر کړي
دومره لوی محدث او ابو عبد الله اندلسي رحمه الله چې د هغې په حلقه درس کې به بزرګانو شاګردان پکې نستل او د ده په لاس باندې ډېر عیسایان هغه مسلمان شوي او ډېر بېدینه کسان هغه هدایت یافته ګرځېدلي وو الله هغوی ته هدایت ورنصیب کړی و سفر باندې روان وو شاګردان ورسره وو مریدان خلک احباب ورسره وو لاره کې تېرېدل په عیسایانو باندې زړه کې یوه خبره راغله یو ګوره موږ څومره ښه یو موږ ایمان قبول کړی ده او دا څومره بد خلک دي ایمان نه قبلوي ایمان یې نه ده قبول کړی بس دومره کترې خبره په خولې باندې یې ونه لوستله په زړه کې دا راغله زموږ بهتر یو دا خلک دا خو ډېر بدتر خلک دي وګوره اسلام یې نه ده قبول کړی هغوی ته یې په سپک نظر باندې وکتل الله تبارک وتعالی ازمایښتو ته متوجه شولو ابو عبدالله تا ته څه دغه ایمان میلاولی تا ته په خپل کمال باندې میلاوله تا ته په خپل تکړتوب باندې دغه ایمان میلاوله چې ته دومره غری او ته دا یې زه مو ایمان راوړی ده او دوی ایمان نه راوړی زه به اوس تا وګورم چې تا کمال څومره ده او تا ایمان څومره ده الله اکبر الله ازمایښتونه ولا امتحانات ډېر سخت دي سوال دا کوئ چې خدایه تا د ازمایښتونو امتحانات نه یو بې د ازمایښت بې د امتحان الله موږ ټول کامیاب کړي مخکې ته راغلو هغه ځای کې ګودر باندې تېرېدو یوه پېغله وه یوه ښځه وه هغې باندې نظر ولګېدل او د هغې عشق او د هغې محبت د ده زړه ته ورننوتلو الله چې چا امتحان کوي ازمایښت کوي هغه په مختلفو طریقو سره کوي الله سره بیا د ازمایښت او د امتحان کولو طریقو څه کمی نشته چې ته لوی شیخ الحدیث ګوره چې ته لوی پایور محدث ګوره او چې ته بیا په زنانه باندې فرښته کېدل او د هغې محبت د زړه ته ننوتل بیا بالکل څه مناسبت نشته نو څه کله الله وغواړي بیا الله تبارک وتعالی هر څه کولی شي دې څه کله د هغې په محبت کې ګرفتار شول شاګردانو ته ویل زه خو نشم تللی د هغې پلار سره میلاو شو نو پلار دې دا بچي سره نکاح کومې نه کېږي لکه څه شرط وي شرط ما ته وښیه شرط دا ده چې ما خنزیرانو رمه ده ما ولا کوم خادم او ملازم او هغه ما نه تللی ده ما سره څوک شته نه داسې یو کس یو کال به د خنزیرانو رنګوالۍ ته کوي او خنزیرانو هغه شپونکېدو به ته کوي هغې نه بعد زه دا تغیر په نکاح درکوم بلکل تیار یم دې خبرې ته هغه شیخ الحدیث چې هغه به د حدیث او د قرآن په مسند باندې به ناست و خلکو ته به یې قرآن ښودل او حدیث به یې ورته ښودل هغه شیخ الحدیث ولګېدلو او په منبر باندې به ودرېدو د نبي علیه السلام همسا به یې په لاس کې او خطبه به یې خلکو ته ورکوله الله ازمایښت او امتحان ورته متوجه شولو مغه شیخ الحدیث ته د خنزیرانو ور الله ته لاس کې ورکړله بې دغه رمه څه وایي بیا او بېګۍ ته بیا واپس روانه الله داسې بې نیازه ذات ده ما او تا امان او الله ته سره څه ضرورت نشته شاګردان څه کله رخصت شول ورنه څه مودې بعد بیا ورپسې راغلل تپوس یې وکړو وایي دې ځای کې ابو عبدالله اندلسي په نامې باندې یو کس و مسافر و د فلانکې علاقې و هغه به چېرته کېږي هغه دې ځای کې مه ګوره هغه به ځنګل کې وګوره وایي څه کوي هغه ځای کې هغه ځای کې خنزیران سره یې دې څه کله هغه ځای ته لاړه شاګردان او استاد سره ډېر ډېر محبت وي لکه بچی او پلار سره محبت وي همدارنګې شاګردان او استاد سره محبت وي ځکه چې هغه په وجې باندې الله تبارک وتعالی دغه کمال دي شاګرد ته هغه ورکړی وي دوی څه کله استاد وکتلو کله یو خنزیر پسې منډه کوي کله بل خنزیر پسې منډه کوي بې اختیاره یې وژړل خبرې نه کېدلې څه استاد سره خبرې کوي چې استاد صاحب د څه در باندې وشول او د څه شوي دي استاد څه کله وکتل شاګردان ژړی شاګردانو ته یې وویل تاسو واپس ځئ زه واپس نشم تللی تاسو سره که ډېر هم تاسو وژړئ زه تاسو سره واپس نشم تللی شاګردان بیا نام او نامراد واپس شول الله ته ژاړي زارۍ کوي چې خدایه موږ کوم استاد ته هغه لار خطا کړې ده الله صحیح لار ورته ورنصیب کړي الله صحیح لار ورنصیب کړي زما عزتمند موږ تاسو پر غلطه طریقه ده یو عالم څوک وایي چې هغه خپل لار غلطه کړې ده ما او تا به د هغه توهین او تذلیل نه کوو بلکې ما او تا به الله ته سوال کوو چې خدایه دا عالم ده وګوره تا ورته عزت ورکړې ده خپل علم نه علم ته ورته ورنصیب کړې ده الله صحیح لار ورته ورنصیب کړه الله هدایت ورته ورنصیب کړه دا په دعا باندې الله تبارک وتعالی هغه ته راست هغه ورنصیب کوي صحیح لار ورنصیب کوي خدای اختیار ما او تا ده قرآن او حدیث نه درکړې چې عالمان توهین ته کوي ته تذلیل کوي څه دویم ځل ورپسې راغلل مو یې کتل مغې طریقې سره خنزیران سره یې نو دغه شاګردان ورته وژړل او بیا ورته وویل استاد صاحب موږ سره راځه وایي نشم تللی بیا ورته وویل تا خو یو لږ حدیث یاد و هغه حدیث درته یاد دي که هېر دي درنه دویم تپوس یې ورنه وکړو قرآن پاک خو اصبر تاسو ته یاد و هغه قرآن پاک درته یاد و که هغه درنه هېر شوی ده نو دې ورته وویل ما ته کوم حدیث هم مې هېر کړي دي او کوم قرآن ورته یاد و قرآن هم مانه هېر شوی ده یو آیت په قرآن کې راته یاد ده یو حدیث په حدیثو کې راته یاد ده بل هېڅ هم ماته یاد نه دي که قرآن کې کوم آیت درته یاد ده که قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن يهن الله فما له من مكرم الله اکبر هغه انسان چې الله هغه رسوا کړي هغه لپاره به عزت ورکوونکی څوک نشته کوم سړی چې الله رسوا کړي الله یې ذلیل کړي
الله تبارک وتعالى نه علاوه به هغه عزت ورکول کې څوک نشته الله تعالی سي حال موږ تاسو ټول سره لري اذا آیات الدیات ده په حدیث ته کوم یاد ده حدیث ته دا یاد ده من بدل دینه فقتلوه چا خپل دین بدل کړو قتل یې کړي مړ یې کړي اذا حدیث الدیات ده دغه شاګردانو د دعاګانو اثر دا الله تبارک وتعالى هغه پزړه کې به دې طرف ته میدان پیدا کړو او دې شاګردانو سره واپس راغلو الله طرف ته رجوع کړه الله تبارک وتعالى هغه حالت ته به نصیب کړو چې کوم حالت داغي مخکې باسي ټیم کې الله تبارک وتعالى په دې نیکو خلکو باندې داسې قسمه تکالیف راوړي په دې کې نور خلکو لپاره عبرت دي نور خلکو لپاره په دې کې لوی عبرت وي څخه دې عبرت واخلي ما او تا معمولی وتی عمل وکړو معمولی وتی عبادت وکړو معمولی باندې تعاون وکړو ډېر پسند کې غواړم چې ما ډېر لوی کار وکړو ما ډېر لوی عمل وکړو زما عزت مند په خپل عمل باندې غواړم کېدل نه دي پکار عمل وکړه الله ته وجړه الله ما دا عمل وکړو اته شان مناسب نه ده الله لایق ته قبلونه ده په خپل فضل باندې قبول او منزور وګرځي وجه الله تعالی به نیاز ذات ده الله دې موږ تاسو ټول اعمال قبول او منزور کړي ایمان قبول او منزور کړي الله الصمد الله به نیاز ذات ده لم یلد نه څوک څنګه ولې ده ولم یولد نه چانه څنګه ولې شوی ده عربو کې بداسي وا هغه نامه کې خدلا ابو فلان د بلکی سړي بلا دا ابو ځان ته پر نامه کې خدلا لم یلد الله تبارک وتعالى ابو فلان د چا پلان نه ده ولم یولد نه چانه څنګه ولې شوی ده ابن فلان هم نه د بلکی سړي زوی ده الله دا سي نه ده نه چانه څنګه ولې شوی ده نه څوک څنګه ولې دي او نه چانه څنګه ولې شوی ده نه پلان ده نه د چا بچی ده ولم یکن له کفوا احد او نشته الله تبارک کفوا احد سیال زور الله سره امثال څوک نشته نور سره ذات کې څوک شریک شته نور سره صفاتو کې نو افعالو کې الله داسې ذات ده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ذات ده دیوبند پر کبیرو کې عالم تیر شوی د مولانا عبدالغفور داغي نامه ده او دا عالم ګمنام عالم داسې چاته د دې عالم د ډېر خاص پته نشته په یو کتاب کې د دې یو قول ما کتلې ده یو کس تراغله مولانا عبدالغفور صاحب ده او تاسو نه کوي حضرت یا خدا سي دور چې په بری صغیر باندې د مسلمانانو حکومت ډېر په ترقۍ او په عروج باندې مسلمانان روان یا خدا سي حال غلې ده چې مسلمانان تنزل شکار دي مسلمانان تکلیف سره مخامخ دي او زموږ امتحانات سره مخامخ دي دا وجه څه کې درې شي او د مسلمانانو ترقۍ راز ده او تنزل راز ده مولانا عبدالغفور صاحب ورته وایي دې مسلمانانو سورې اخلاص باندې عمل پرې خدای ده مؤمنانو په سورې اخلاص باندې عمل پرې خدای ده او څنګه دوی په سورې اخلاص باندې عمل شروع کړو دوی ته الله برکت او نصیب کی او چې څومره دوی په سورې اخلاص باندې عمل نه وي دا ورته نظر سره کیږي دي کسونه د پوسو کړو حضرت سورې اخلاص باندې ټول عمل ده ټول د الله واحد لا شریک غني او کما قائد ذکر دي ټول په دې باندې عمل ده نو څنګه دا مسلمانان ته نظر به شکار دي مولانا عبدالغفور صاحب فرمایي تاسو کوم معنا او نقص دي دا معنا هم ده ولیکن د دې صورت یو حقیقت ده هغه حقیقت باندې مسلمانانو عمل نه کړی په دې کې درې صفات الله ذکر کړی دي الله د خپل ذات درې صفات ذکر کړی دي یو دا الله واحد لا شریک ده احد ذات دویم الله بنیاز ذات ده او دریم الله نه چانه پیدا و نه څوک ذکرولې دي نه د چا نه څوک ذکرولې دي چا نه ذکرولې شوی ده د درې صفات الله ذکر کړي او بیا ورسته ذکر کیږي چې د درې صفاتو په وجه باندې ولم يكن له كفوا احد الله سره امثال او ماسل څوک نشته نن د درې صفات مسلمانانو پر خدای دي اولنې صفات الله یو ده الله کې اختلاف نشته یو ده مسلمانانو ځان کې اتفاق او اتحاد پیدا وکړي کم ګور کې اتفاق او اتحاد وي کم محلي کې اتفاق او اتحاد وي کم قوم کې اتفاق او اتحاد وي هغه کله هم دشمن هغه لاندې کولای نشي هغه کله هم دشمن هغه ټیټولای نشي او نه هغه تنازل سره مخامخ کیږي بلکې الله دې اتفاق او اتحاد سره دې ته ترقی ورکړي نن مسلمانانو کې اتفاق نشته ځکه دا تنازل شکار دي دویم الله الصمد الله بنیاد ذات ده مسلمانانو ته پکار دی چې په هر فن کې داسې مهارت حاصل کړي چې اغیار دوی ته محتاج وي ته اغیار ته محتاج نه وي نن دا مسلمانان په هر خبره کې په هر فن کې نور ته محتاج دي اغیار ته محتاج دي کفار ته محتاج دي بنیازي په مسلمانانو کې نشته دې دوی له مسلمانانو تنازل شکار او دریم شي الله رب یلید ولم یولد ده الله کې قومیت نشته نو مسلمانانو نن قومیت راخسته ده نو قومیت موجب نه ده تنازل شکار دي کله چې دوی انسان قومیت لري کړو زه د فلکی قوم يم زه د فلکی قوم يم زه د فلکی قوم يم د قومداري موجب ته دیو برمرستي شروع شولې حق په بنیاد باندې برسته خلق شولا دې دې د مسلمانانو تنازل شکار شو
مسلمانانو ته پکار دی چې د حق ملګرتیا وکړي که هغه ورور ولې نه وي چې هغه پر باطلي باندې هغه ملګرتیا به نه کوي که هغه د قوم ولې وي چې هغه په ناحقې باندې ملګرتیا به نه کوي او که هغه د بل قوم له سړی وي خو چې په حقې باندې هغې ملګرتیا به کوي نن قومیت مسلمانانو کې راغلی د قومیت په وجې باندې دغه مسلمانان ته نصیب شکار دي لکه دغه درې صفات مسلمانانو کې پیدا شول اتفاق او اتحاد په هر فن کې بې نیازي او قومیت بوتې ځان نه لرې کړو ولم یکن له کفوا احد لکه څنګه الله لپاره مواصل راشي داسې به دا دغه مسلمانانو دپاره او دغه قومونو دپاره بیا مثال نه وي دوی ته به الله تبارک وتعالی داسې شان نصیب کړي الله نه دغه درې وړه صفات موږ تاسو ټولو ته نصیب کړي بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب دغه دواړه سورتونه دې سورتونو ته معوذتین ویل کېږي په دې کې الله ذریعه سره پناه غوښتل شوې ده د پنځو دشمنانو نه پناه غوښتل شوې ده شاید نزول د دې آیتونو بار بار تاسو ته دغه شاید نزول هغه ذکر کړی شوی ده نبی علیه السلام مکې مکرمې کې ذکر نبوت ورته میلاو شو نبی علیہ السلام د نظام خبره شروع کړه اسلامي نظام خبره شروع کړه د الله نظام خبره شروع کړه څو پورې چې د نظام خبره نه وکړي ټول خلک د نبی علیہ السلام وګورو د نبی علیہ السلام مرګري او نبی علیہ السلام مرګرتیا کوله بلکې دا ویل دا صادق او دا امین ده واسه کله د الله نظام خبره شروع کړه او د دوی کوم شرک او شرک نفي وکړه قوم مخالف شول مکه مکرمه کې نبی علیہ السلام ډېر زیات مخالفین او مخالفین یو قسم مخالفین او کړه کافران زیدیان هغه د نبی علیہ السلام مخالفان نبی علیہ السلام څنګه هجرت وکړو مدینه منوره ته دا داسې وخت چې مدینه منوره کې يهود آباد او يهود دوی دا ډېر چالاک قوم دا ډېر زیدي قوم دا دوه صفاتونه په دوی کې دي یو چالاکي په دوی کې ډېر زیاته ده او بل زید په دوی کې ډېر زیات په دې يهودو کې او اسلام سره انتها ترجمه وسته او چې د کوم سره تاسو ذکر کوم څه او دا دومره چالاک قوم او دا دومره تیز قوم چې مدینه منوره چې دینه ما یسرب او دا د دوی خپل علاقه نه و دوی په تورات کې هم دا کې په انجیل کې در اخیری نبی کوم صفات او صفات یې ورېدلې او هغه علاقې ورېدلې چې کوم ځای ته به دا هجرت کوي په دې بنیاد باندې دوی راته دغه علاقې خو کړي په دې ځای کې دوی آباد او دا دومره سر رسوخ پیدا کړی په مدینه منورې کې چې هغه ځای کې کوم قبیلې آباد وي اوس او خزرج مشرکینو دا د دغې ځایي خلک وو په دوی باندې دومره تسلط دوی حاصل کړی چې اوس او خزرج کې یو سړي هغه خپله لور چاته په نکاح باندې ورکوله چې یهودي مشر دی تپوس نه وی کړی نکاح نه شو کولی او خپله بچي خورې چاته نه شو ورکولی دومره تسلط او په دې ټیم کې د ټولو اوس او خزرج کوم مدینې منورې والا خلک وو هغوی دا فیصله وکړله کال بن اشرف باندې چې دا موږ ځان لپاره سردار مقرر او دې ته تاج هم برابر کړو خو صرف مجلس او اجلاس هغه پاتې اوسه اجلاس وشي جلسه وشي او تاج پسې ورته وشي په دې دور کې الله تبارک وتعالی نبی علیہ السلام ته د هجرت حکم کړو مدینه منورې ته هجرت فرمایلو ظاهر خبر د نبی علیہ السلام څخه چې د هجرت فرمایلو نبی علیہ السلام مرګرتیا جوړ درجو خلکو شروع کړل يهود په دې باندې ډېر زیات پریشان شول چې دا دعوت نبوت کوي او موږ خود یعقوب علیہ السلام اولاد موږ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام د اسحاق علیہ السلام زوی ده اسحاق علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام بچی ده ابراهیم علیہ السلام دوه کوم مشهور بچی دي اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام یو بچی اسحاق علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بچی یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام لقب اسرائیل او د اولاد د بنی اسرائیل لیکي څلور زره انبیاء علیهم السلام الله تبارک وتعالى په بنی اسرائیل کې پیدا کړی دي او اخرنه نبی بنی اسرائیل ته هغه عیسی علیہ السلام راغلی ده ځکه نبی علیہ السلام په شو نبی علیہ السلام په بنی اسرائیل کې نه رسی دا د یعقوب علیہ السلام په اولاد کې نه رسی بلکې دا بنو اسماعیل علیہ السلام په اولاد کې رسی نو دې دا وایي چې اوس په دې د بادشاہي په مونږ کې و نبوت په مونږ کې نو دا بادشاہي بنو اسرائیل نه لاړ بنو اسماعیل ته سره کې لاړ مونږ په دې انتظار کې چې بنو اسرائیل کې به دا نبی پیدا کیږي دا په دې کې سره کې پیدا وشو دا حسد دغه حسد په وجه باندې دغه زید په وجه باندې نبی علیہ السلام مخالفت شروع کړو نبی علیہ السلام ابتدا کې دوی سره معاهده وکړلې دې لپاره چې دوی شر نه معفو شي لیکن هر شي علاج کېدلی چې خو د زید علاج نشي کېدلی دوی کې زید په دې بنیاد باندې مختلف قسمه سازشونه کول تر دې پورې چې نبی علیہ السلام د قتل تربیش ول نبی علیہ السلام د قتل سازشونه وکړل بیا چې ټول وسونه ختم شول نو دوی ولګیدل نبی علیہ السلام باندې جادو وکړو سحر وکړو دا جادو د يهودو کې ډېر زیات ده نن په دې انګو کې په مختلفو ځایونو کې د کوم عیسایان دي کوم يهوديان دي مختلفو ځایونو کې د مو تاسو خلک نارینه او زنانه او د ورزي غزيته او کوډي ورته کوي اذن الله وان ذلك الله د مو تاسو ټول ته منار نصیب کړي اوس هم تاسو خلک شته ازو خبر کې وکړه څه خبرو وکړې زور ته ورغله په دې انګو کې وځي کې نو ما ته یو دوره چل کراوه ما د دوره چل دی ورته ما ته داسې په محمد کوم خبر دی خبر دی زما بیا غنه ما دراشه زه څه خبره ما ته وکړه بدن باندې مفتو درېدل
امنډه وکړه راغله امون کوم نادان خلک دي او مختلفو قسمه پریشانیو کې گرفتار دي هغه به دوه خلکو ته ویل شي جادو ورباندې کوي به کوډ ورباندې کوي به مختلف قسمه هغه تعویذونه ورباندې کوي هغه ځان ته هغه خبره هم نه وي شرک ورباندې وکړي ایمان نه ورسره خلاص کړي نو دوی به دغه جادو کولو نو نبي دې ابن عاصم ولګېدلو هغه ګلونه وي هغې په ملګرتیا کې نبي علیه السلام باندې جادو وکړلو څه طریقې سره د نبي علیه السلام کومه ګمنځ وه هغه یې پیدا وکړله او د نبي علیه السلام ګیرې مبارکه ویښته وو هغه ویښته یې هم راواخیستل او دوی جادو وکړلو هغه جادو یې راواخیستلو بېرې سروال یې ګوي د په هغې ګوي کې دغه کېښودلو نبي علیه السلام باندې یو قسم کیفیت راغللو اما عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیه السلام یو کار کړی نبی علیه السلام وفرمایي ما دا نه ده کړی یو کار مې نه و کړی بیا به وفرمایي دا کار ما کړی ده ورته چې دا کار نه ده کړی دې طریقې سره نبی علیه السلام باندې دا کیفیت راغللو خو دا دنیوي امورو کې دغه کیفیت و دیني امورو کې دغه کیفیت نه و جادو ما اثر کوي لکه څنګه چې صحیح ته تبه ولګېږي تبه صحیح باندې اثر کوي نزله ولګېږي نزله باندې اثر کوي همدې طریقې سره بله بیمارۍ ولګېږي هغه اثر کوي همدارنګه جادو هم من جمله اسبابو د بیمارۍ نه یو سبب ده دې ذریعې سره په انسان باندې اثر کېږي حتی کې په انبیاء علیهم السلام باندې هم اثر کوي شپږ میاشتې دغه تکلیف نبي علیه السلام باندې و نبي علیه السلام یې ویلي چې آرام فرمایلو خوب ګورې دوه ملایکې راغلل یو خوب ته یو سر ته خو له سر نه تپوس کوي دې باندې څه شوي دي ما وجه هذا الرجل هغه ورته چې دا خو مطبوب ده یعنې مسبوق د سحر باندې شوی ده وی من طبع د سحر باندې چا کړی ده لبید بن عاصم هغې باندې کړی ده د هغې لورو کړی ده وی په څه کې کړی ده وی فی مشت و مشاطة وجوف تمر وی دا د ګمنځ یو له څه غږونه دي همدا دې طریقې سره ویښته دي او د کجوري ولا کومه پاڼې دغه پاڼې کې راښودلې شوي دي په کوم ځای کې دي په پیري زروان کې دي نبي علیه السلام څخه راویښ شول عائشہ رضی الله تعالی عنها ویلې عائشہ ما بیمارۍ علاج په الله تبارک وتعالی ما ته وښودل وی هغه سره کې داسې طریقې سره نبی علیه السلام په خپله باندې صحابه کرام ځان سره بوتلل هغه ګوي ته چې ودرېدل نو ګوي رنګ داسې تک سور و لکه نکریز یې ورکې واچوي د دغې جادو په وجې باندې د دې جادو د اثر په وجې باندې نبي علیه السلام هغه جادو راوباسلو او دغه دواړه سورتونه نازل شول په دې کې 11 آیتونه د جبرئیل امین راوړل نبی علیه السلام یو آیت ولوستلو او بیا به ګنډه کلاو کړله بل آیت به ولوستلو ګنډه به کلاو کړله دې طریقې سره 11 آیتونه مکمل شول 11 ګنټې کلاو شولې عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي نبی علیه السلام فرمایي داسې طریقې سره انقباض کیفیت ما نه لاړو لکه یو قیدي پر سر باندې تړلې شوي یا رسۍ ورته کلاو کې سړی بالکل کلاو شي داسې طریقې سره ما نه دغه کیفیت لاړو انقباض کیفیت ختم شوی انقسام کیفیت الله تبارک وتعالی په باب سره راوستل دې طریقې سره الله تبارک وتعالی دغه جادو کوم اثر هغه ختم کړو دا کوم سورتونه دي دا سورتونه دا تعویذ ده دا سورتونه په دې کې الله تبارک وتعالی د پناه غوښتو ترغیب ما او تاسو راکړی تعلیم ما او تاسو راکړی دې د وجې نه نبي علیه السلام معمول مبارک بداو سبایو بګې دغه سورتونه به لوستل په ځان باندې به لوستل او بګې به په لاسونو باندې ولوستل او به په ټول بدن باندې نبي علیه السلام هغه تېرول څه کله مرض الوفات کې نبی علیه السلام مبتلا شول او ډېر زیات په تکلیف کې او نه شوی لوستلی دغه سورتونه اما عائشہ رضی الله تعالی عنها ته خو پته وه هغه ولګېدله هغه به دغه دواړه سورتونه ولوستل او بیا به نبي علیه السلام په لاسونو باندې چوپ کړل او بیا به نبي علیه السلام لاسونه راواخیستل په دې بدن باندې کوم ځای ته به رسېدل هغه به ورته ورسوله ما او تاسو په کار داري دغه سورتونه ښې طریقې سره سبیو بګې تلاوت کوو او که بیا نن سبا ډېره زیاته بې همتۍ ده ډېر زیات د قحط الرجال قحط الاعمال ولا دور راغلی ده اعمالو توفیق ډېر کم ملوېږي که بیا څوک داسې ځدام نه شي یلی مستقیم نو بیا معمول همدا وګرځئ سبعي سنتو کې دغه دواړه سورتونه یې او مقام سنتو کې دغه دواړه سورتونه یې دې طریقې سره به الله تبارک وتعالی به تاسو جادوګرانو جادونه حاسدانو حسد نه ظالمانو ظلم نه همدې طریقې سره څومره هم بدخوا خلک یې ما او دا دي الله تبارک وتعالی هغې نه ما او دا ښې طریقې سره محفوظ ساتي په دې صورت کې الله تبارک وتعالی په دغې واقعې کې یو سبق هم نبی علیه السلام ما او تا ته راکړی دی نبی علیه السلام د جان دشمنو نبی علیه السلام قتل تربیو دغه لبید ابن عاصم او دغه لوڼې هغې باوجود هم نبی علیه السلام هغې ته څه ونه ویل عائشې رضی الله تعالی عنها ورته وفرمیل وي دې خو تا ته تکلیف در رسولی ده انتقام ورنه واخله نبی علیه السلام ورته وفرمیل وي زه څه کوم چې الله تبارک وتعالی زه جوړ کړلم نو ما څه کړه چې انتقام اخلم پرېښودله د دې ځای نه علما کرام یوه خبره وباسي علما کرام فرمایي وی ژوند داسې طریقې سره تېروه چې تا وجود نه بل تا خوشحالۍ ورسېږي تا وجود نه څه بل چا ته تکلیف ورونه رسېږي داسې طریقې سره ژوند تېروه دغه ژوند د نبي علیه السلام دغه ژوند د صحابه کرام اوس که ته داسې طریقې سره ژوند تېروې بل سړی ولګېدو تا ته تکلیف درکړو نو بیا دا طریقه نبي علیه السلام ما او تا ته ښودلې ده ما او تا ته پکار دا ده برداشت نه کار واخلو صبر نه کار واخلو انتقام سوچ نه کوو
کدا مصیبت څخه مصیبت ته رسولې ده کدا قابل د برداشت معافي کا صبر وکړه الله آزاد پر امام کا او کله د مصیبت ته رسولې ده تکلیف ته رسولې ده ناقابل برداشت دومره تکلیف ته رسولې ده څنګه برداشت نه واه نو به شریعت مو ته تعلیم دار راغی چې په دې وخت کې ته برداشت نه کار واخله صبر نه کار واخله هغه الله ته ورسپاره الله دومره غیرتی ذات ده چې دا دې بے ګناه به خطا تکلیف ته رسولې ده الله باندې ته سزا ورکړي الله انتقام نه لري چې خلاص کړي یو بزرګ متعلق رسی هغه په لار باندې روان نو بل طرف ته یو زنانه او سره خپل خوند روان نو دا بزرګ په خپل ذکر اسکار کې مست نو لار کې وبو لاړ وینو دې قدم اخستو او وبو کې قدم ولګولو مسیحي هغه زنانه په کپړو باندې ولګیدل نو دا خوند دې غیرت ورغلو دا عالم ته په مخ باندې وسه بیړه ورکړه مستر کې نه نه دې طریقې سره روانه اما بيبي ولا کپړې تسخا کړې دې دې پوي نه شول ما سوچ نو صبر وکړو برداشت به سي مرته نو ویل مخه د څکل لاړو نو د بازار باندې ورناو ته غزي کې یو نوی سړی دکان اچول او د میټۍ د کوکو شیان ولا دکان به اچول هغه منه ته کې وساول نه کوم سړی ما ته مخه دراشي هغه باندې یو کوم شو دې څه کوم جنوبي یې میټۍ د کوکو شیان دی هغه ورته دا څنګه ورته ورغلو نو دا روانه ورو دې سره سکینه ما سره څنګه کې نو سره شو دې ورته مخه ته کړل او جنوبي ورته مخه ته کړل ورته دا اوس کې مازه پیسې نشته ما نه ته پیسې وړي نه ما مالک تکړه دا الله آزاد پر فی سبیل الله وسکا هغه بعد الله صلی الله علیه وسلم کړو چې خدای عجیب ذات دی کله د کومه په سبیل راګي او کله د شودي او جوړوي په دې دوران کې دا په دغه ځای کې ناس نو کسان راغل دغه په طلب کې دغه څه کلو کتل تر پور د ټیټ فلور دي چې الله آزاد پر ما په کسانو په دوار ته ونګي مسله څه مسله ده یکم ظالمي مرور تاسو په مونږ نه سفر درګړي په کوم د دویر چې تقدر وړو کې خپل هغه خوې شو لاندې راغلو ورمېږي ما شو ما مزه کې هغه وفات شو نو کسه نور په دعا ونه کې کنه ټول وګورې شي زما عزت نور په دی واقع کې ما ته عبرت ده کوم نه خلک چې هغه ما ته تکلیف ورسره هغه برداشت کوي هغه صبر کوي داسې خو نه داسې تکلیف ته ورسې ځان قابل برداشت کوي هغه صبر وکي الله غیر دې ذات هغه انتقام الله به تعالی الله تعالی داسې حال مو تاسو ټول سره لګي نو دا ډول صورتونه ما ته دغه خبره ترغیب راکړي هر مسلمان ته خوشالي ورسوا او کله تا ته چا تکلیف در ورسولو صبر او برداشت نه کار اخلا که قابل ته برداشت معافي کا کنه قابل نه برداشت نه قابل ته برداشت نه برداشت کوله نو هغه ټیم کې به صبر کوا به سترګې لړو دین انتقام الله تعالی سره کې اخلي او ما ته به دغه جذبه نه ساتو الله خپل مخلوق باندې چې بدی باندې ترحم کوي الله ډېر زیات خوشالي کی اوسې ترجمه ته وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم قل يا لعنك يا حبيب اعوذ برب الفلق سبحانه وتعالى سبا سرا ان شر ما خلق شر مخلوقنا الله تبارک وتعالى په دې دوه سورتونو کې 15 دشمنان د انسان ذکر کړی دي وتا د تکلیف در رسید 15 دشمنان ایت دي او دا 15 دشمنانو کته پناه سي اول غواړي په بل شي سره په تکړه باندې دي مقابلات نشي کولای په اصلحه باندې دي مقابلات نشي کولای په لخر باندې دي مقابلات نشي کولای په مقابله کې سره یو شي به د کوي سما طرف ته وشو ما نه وغواړه زبر د ټول تکلیفونه د دشمنانو تاسو وساتم اولنې دشمن هغه مخلوق ده مخلوق کې الله تبارک وتعالى دوه پیوړي دي هر مخلوق هغه کې خیر پیوړي او شر پیوړي دویم دشمن هغه شپه ده په شپې کې موزي زناور حیوانات دغه روزي دریم دشمن هغه ساحرات جادوګر او څلورم دشمن هغه حاسدان څنګه مو تاسو سره حسد کوي کوم انسان د الله مقام ورګي به د بل کې هغه سره حسد کوي څلور دشمنان شول او په دویم صورت کې یو دشمن تذکرہ ده څنګه د شیطان لګيږي دا شیطان انسیم کېدل شي دا جنی هم کېدل شي الله فرمایي دا 15 دشمنان ایتادي کدیره ته نجات حاصل ورغواړي رجوع ما ته کې اعوذ برب الفلق ز پناه غواړم پرب د سبا سره ما سره د پناه غواړم ز بتا ته پناه در نصیب کړو اعوذ پناه غواړم برب الفلق پرب د سبا سره من شر ما خلق شر دا وسنه خلق الله تعالی پیدا کړی دي ومن شر غاسق او ز پناه غواړم من شر غاسق د شر شپې نه اذا وقب سکلا غورشي ومن شر النفاثات زبانا غړم د شر کوکی وایو کنه اذا نفست فی الوقت سکلا کوکی وای فی الوقت غټو کې عام طور سره د جادو د ازګی د زنانه په دې کې ډېر زیاتې مبتلا وي او لبید ابن عاصم کومې ډوړې وي هغه دې طریقې سره جادو په نبی رسول الله باندې کړو ومن شر حاسد زبانا غړم د شر د حاسد نه اذا حسد سکلا حسد شروع کی حاسد سکلا حسد شروع کی به دینه بنا غړم دمای زموږ د ډیر داسې یو عمل د زبر ته پته باندې د داسې دشمنان دي ته پته باندې ته تکلیف درکې بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس یا لعنك يا حبيب
اعوذ بناون برب الناس برب خلق سرا ملك الناس بادشاہ د ټول خلق سرا الہ الناس معبود د ټول خلق سرا من شر الوسواس بناون د شر وسوسه چون بنا وسواس نه څوک مراد هو شیطان هغه شیطان الخناس ساغر ما بار تقدیر کړه خانیس یو نو یو بیر و تقدیری نه خناس هغه ما بار حمله کوي او دوله کې ذکر شروع کیږي هغه و تقدیری نبی علیہ السلام فرمایي انسان اذا تذکر تخنس ان شیطان کوشش هم دا سبب مختلف کیسه وسوسه بدیان کې راځي د ګناو دا ګناو په نظریو کا دا وکا ځکه ته دې ټیم کې ذکر شروع کی نو به فور دغه او تخدي او بیا څنګه ته غافل شي به شیطان شي په داونه حمله وکي شیطان ته پرګدي نه الخناس ورس تخدي دنیا دا بابا الذي وسوسه شونکه يوسوس وسوسه شي في صدور الناس بذل خلقو کې پسینو د خلقو کې من الجنه والناس دا وسوسه دوم نه پیژندل د وسوسه ولا من الجنه والناس پیران هم دا وسوسه شونکه شتا او انسانانو هم دا وسوسه شونکه شتا پیران ام جنات هغه شیاطین هغه وسوسه شي بعضی دین کې د بد کوم دوست وي بد مرګره هم دا غلطه خبره کې دا ګناه تر ولي دې طریقې سره قران پاک کې ما او تا الله تعالی راغلو هغه بنځو دشمنانو کته نجات حاصلول غواړي نو رجوع ماته کوي قران پاک علماء کرام فرمایي د ټول قران پاک مضامین دا په سوره فاتحه کې راځي دي او سوره فاتحه ټول مضامین دا په بسم الله الرحمن الرحیم کې راځي دي او د بسم الله الرحمن الرحیم څومره مضامین دي تفصیل ته نشم ذکر کولای ټیم مختصر ده بسم الله الرحمن الرحیم ټول مضامین دا راځي دي بسم الله په شروع کې دا کومه بعد په دې پاک راځي علماء کرام فرمایي الباء للاستعانه بعد مدد غوښتلو د لپاره راځي نو دغه اخیره هم دغه مقصد د الله نه بنا وړه د قران کومه ابتدا کوم حرف نه کیږي هغه مقصد دا ده چې ما طرف ته رجوع کا ورکول کې ذات هم زم او غستون کې ذات هم زم ښه حالات وروستون کې ذات هم زم او بد حالات وروستون کې ذات هم زم ما طرف ته رجوع کوا د ټول قران پاک خلاصو او بالباغ هم دا سما سره تعلق پیدا وکا الله دې تاسو ټول ته خپل تعلق نصیب کې خپل عائشہ او محبت نصیب کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اخلاص دعا او صلی علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا ربنا انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا مجاهدا الا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيثين يا نعم المولى ونعم الناصرين يا حليما لا يعجل يا جوادا لا يبخل يا حاضرا ليس بغائب يا حاضرا ليس بغائب يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا خبير يا عليم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا ربنا إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك عبدك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك كعبدك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وأنت المستعان وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم لا تفوضنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك
اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مسرف القلوب سرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأساتذتنا وشيوخنا وأصدقائنا وتلاميذنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من النار. اللهم حقق لنا جميع ما نتمنى. اللهم حقق لنا جميع ما نتمنى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر. اللهم لا تخزني فإنك بي عالم ولا تعذبني فإنك علي قادر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وإخواننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. عظيم خدای د قرآن پاک کا تفسیر و ترجمه ابتداء و آخرت انتہا پر مشکلہ اللہ کی محبت دربار کے قبول و منظور ہو کر جائے. اللہ کی محبت دربار کے قبول و منظور ہو کر جائے. اللہ کی محبت دربار کے قبول و منظور ہو کر جائے. استاد محترم شیخ العزیز حضرت مولانا محمد امین صاحب دام برکاتہم العالیہ ډیر محنت وکړو کوشش وکړو. الله دې موږ ټول محنت وکړو. الله دې محنت په محبت دربار کې قبول و منظور ہو کر جائے. الله دې مثمر ہو کر ځولې. الله دې ثواب موږ اساتذو ته الله موږ والدینو ته الله موږ رشتہدارانو ته ټول امت دې ثواب ورسولې. الله دې موږ قبول او منظور کړي. الله دې قرآن په برکت سره څومره خلک راغلي دي زیاته هیڅ مقصد نشته سوا د الله مقدس کتاب د عزت. الله دې ثواب دې ټول حاضرین مجلس ته ورسولې. کوم ځای ته موږ आवाज رسي کې څوک موږ आवाज ورکړو الله دې ته ثواب ورسولې. الله موږ تاسو په کرام فاتحه وکړه وي رکوع ته دې ثواب ورسولې. لویا خدایا دغه قرآن په برکت سره الله موږ ګناهونه معاف کړي. موږ والدینو ګناهونه معاف کړي. الله محمدانو ګناهونه معاف کړي. امت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګناهونه معاف کړي. الله مرګ نه مخکې ته بخښنه وکړي. وخت مرګ کې باندې رحم وکړي. الله مستمر معذاب نه وساتي. ورزق جنت کې حساب او کتاب نه وساتي. الله دنیا او آخرت رسوایی نه وساتي. الله دنیا او آخرت شرمندګۍ نه وساتي. الله دارین سعادتونه خوشالۍ عزتونه موږ ټول نصیب کړي. اے الله یدا د ازمایښونو امتحاناتو نه یو بې د ازمایښ به د امتحان موږ کامیاب کړي. الله موږ سره عافیت معامله وکړي. الله کرم او مهرباني معامله وکړي. الله موږ سره آسان معامله وکړي. الله سختۍ نه موږ ساتلې کړي. الله آسان حساب موږ سره وکړي. الله سخت حساب نه موږ ساتلې کړي. اے الله څومره پریشان حال دي الله ټول پریشانۍ په خوشالۍ بدلې کړي. الله شاه باندې قرضو جنونه اخلاص کړي. الله شاه رزق دې رزق کې وسیع کړي. چا باندې الله چا بشري مقاصد او هغه باندې پوره کړي. الله شاه رښتینی بهترین رښتینی نصیب کړي. الله شاه رښتینی ګورونه الله ګورونه ختم کړي. الله شاه اولاد دې نیک سره اولاد نصیب کړي. چې اولاد دې نه فرمانه یو فرمان بردار وګرځي. الله مور او پلار باندې رازدار وګرځي. الله مور او پلار په ژوند کې کامیابی نصیب کړي. الله د څومره نوجوانان دي دین خادمان وګرځولې کړي. الله د دین خادمان وګرځولې کړي. الله من ټول بزرګ کې د علماء محبت پیدا وکړي. حرمین شریفین محبت پیدا وکړي. انبیاء مسلمان محبت پیدا وکړي. الله خپل عشق او محبت من ټول تر نصیب کړي. مسافر په حق دعا الله مسافر خوشحال ساتي.
الله روزګارونو کې برکت واچوي بهترین روزګارونه نصیب کړي چې روزګارونه نه وي الله خستا ډېر ور نصیب کړي الله برکتونه نصیب کړي الله کا څه قسم رکوټونه تکلیفونه الله تکلیفونه ختم کړي کورونو ته خیر راپېښ کړي الله په ډکو منګونو باندې صحیح سره په خوشالیو باندې خپل والدینو ته خپل بچیو ته راوستل کړي الله ډېرو نارینه او زنانو مسافرو دعاګانې غوښتې دي دې کې شټونه راکړل شوی دي الله چا نه بابا خنم ټولو پریشانی الله ته ختمه کړي الله ټولو شری مقاصد غیبانه پوره کړي الله څوک په خپل بیماران وي کورونو کې بیماران وي هسپتالونو کې بیماران وي چې ته کې بیماران دي الله ټولو ته صحت کامل عاجل او نصیب کړي شفای کامل عاجل او نصیب کړي لوی خدای جامع دارالعلوم سراج الاسلام کای هدایت دارا اندرونی بیرونی شرور آفات و بلیدونه وسدلې کړي الله هر قسم ترقی او نصیب کړي اے الله تر قیامت پورې آباد او شاداب وسدلې کړي الله ضرورت غیر نه مهیا کړي الله بند دروازې ته کولاو کړي سرزونه او تنرم کړي الله مخلوق په دروازو باندې مبارک سوا کوي الله مخلوق په دروازو باندې مبارک سوا کوي الله مخلوق په دروازو باندې مبارک سوا کوي بل غني دربار احتیاج مون نصیب کړي الله ضرورت او حواله سره مو پریشان کړي الله د جميع ضرورت غیب نه مهیا کړي کوم خلق مدرسې سره تعاون کوي الله مخکې کړی دا اوس کوي الله ټول ته جوړ نصیب کړي برادر محترم مولانا ضیاء الله صاحب سفر ته تلو ډیرو مسافرو سره تعاون کړی دا الله چاو ته عزت په نظیر کتلې دي چاو سره تعاون کړی دا مدرسې سره تعاون کړی دا الله ټول تعاونونه ته قبول منظور کړي الله بدلیو ته دنیا او آخرت کې ور کړي الله خوشالي نصیب کړي الله کور کې زنانه راغلي دي الله شرم حیا پرده وساتلې کړي الله زموږ مقاصد پوره کړي امو تاسو کورونه کې چې څومره هم پرده مستورات دي ټول شرم حیا پرده وساتلې کړي زموږ مقاصد پوره کړي بچي کامیاب کړي الله په کورونو کې امو تاسو نور پیدا وکړي الله اتفاق او اتحاد پیدا وکړي الله مینه محبت پیدا وکړي کوم اختلافات دي الله په مینه محبت باندې بدل کړي اے الله څومره مدارس دي مساجد دي مراکز دي خانقاهونه دي علما طلباء مجاهدین حقات حرمین شریفین دي الله ټول حفاظت وفرمایي الله ټول باندې د امن او خوشالۍ چادرونه وړولېږي او امت مسلمه په حال باندې رحم وکړي مملکت خدا آزاد پاکستان حفاظت وفرمایي اندرونی بیرونی شرور و آفاتونه وساتلېږي الله خلفشار میں وساتلېږي الله اتفاق و اتحاد نصیب کی ټول پریشانی الله ختم کی هر قسمه ترقی او نصیب کی الله د جامع کما اساتذه کرام دي خصوصا برادر محترم مولانا ضیاء الله سے مولانا عرفان الله سے مولانا مستعان الله سے قاری عطا الله سے نور زمام مرونه دي مصباح سے د جامع اساتذه کرام مولانا محمد عامر سے مولانا عبدالعزیز سے مولانا سید الرحمن سے هم دې طریقې سره مولانا سردار سے او څومره منتظمین خدای دي صد الله استاد چاچا نبی باغنم چا واخستلې چا وانه خستلې څومره اساتذه کرام دي منتظمین خدام دي الله دې د غیرو سره خدمت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي الله بدلیو ته قرآن مطابق ورکی الله مخلوق خدا د بچو خدمتونه کوي الله د دوی بچی په صراط مستقیم باندې روان کی الله د دوی ضرورت غیر نه مهیا کی جامع څومره معاونین محبین دي عرب دي عجم دي مسافر دي مقیم دي الله تعالی معلوم دي ټول په حال باندې رحم وکي لره لره خلک دي مجلس سره غلي دي الله دې بنیاد باندې راغلي دي چې په دې ځای کې دعاګانې قبليږي الله پوښتنو کې څه قسم مقاصد دي الله مقاصد پورا کی الله تعالی مو بذات صدور ذاتي د دې پوښتنو کې څه قسم مقاصد دي الله دې پورا کی سمجھ مشکلات دي پریشانی ته خوشاله بدل کې صحتونه نصیب کی عافیت او ژوند نصیب کی الله دې ټول ټول خدمت مونږ کوو موږ تم دعا کوو الله دې ټول ټول خدمت ته قبول منظور کی الله موږ خپل رضا نصیب کی الله موږ خپل رضا نصیب کی الله موږ ټول ریانا تکبرنا غرورنا فخرنا بدو صفاتونه موږ ټول ساتل کی الله خ صفات موږ ټول ته نصیب کی عاجزی موږ ټول ته نصیب کی تواضع موږ ته نصیب کی اخلاص او للهیت موږ ته نصیب کی الله دعا او عبادت ته نصیب کی لوی خدای ایمان او د اعمال او ترقی موږ ټول نصیب کی ایمان سره مرګ ته نصیب کی الله ذل قدن سختینه مو ساتي الله قبر سختینه مو ساتي الله حشر سختینه مو ساتي الله به حساب او به کتاب جنت نصیب کی جنت کے اعلی مراتب نصیب کی الله نبی علیہ السلام کو ګریل نصیب کی الله خپل دیدار نصیب کی بار بار نصیب کی الله جهنم نو مسدل کی جهنم او اعمال نو مسدل کی اموت سو حقداران او فاطمه مردگان اسلام او فاطمه الله ټول ته بخنه وکي ټول قبرونه نور نه ډکي خصوصا ابو علي سي رحمه الله ابن کره رحمه الله او قبرونه باندې خرشان او د برکات او برکات نازل کی اموت سو والدین او فاطمه اموت سو په دینونو وفات دي اموت سو نور رشتہ دار وفات دي الله ټول ته بخنه وکي الله ټول باندې خرشان او د برکات او برکات نازل کی نام ټول راضي شي الله دعا چلم رسي او د خیر او غره سره به اسلام د وخت دي نیکو بندگانو د وخت دي الله په وخت کې نصیب کی اشر
وګرځولې جبرائیل علیه السلام نور خلق راغلي دي چا نبی مزافر مولا ټول په حق کې راغلو کې ټول تاجرونه نصیب کې د جامع کم طلبه کرام دي د تفسیر طلبه کرام دي الله علمي عملی ترقی نصیب کې علوم نافعه او عمل نصیب کې والدینو کو ژوند کې کامیاب کې الله قران پاک کوی اور نصیب کې الله جامع ته هر قسمه ترقی اور نصیب کې د جامع څومره فضلا دي سګری فضلا دي مخکنی فضلا دي الله د دین خادمانه او ګرځولې کې مو تاسو ټول لپاره بهترینه صدقه جاریه او ګرځولې کې الله مو ټول لرزي شي تاسو لرزي زغینه بعد تعالی رزقي نبی او فید امر الله ان الله بصير بالعباد ټول ته مبارک شي تاسو خدای وبخښه خیوګل چې سه په حق کې غلا شي لاس باندې سخت غیرت کې غلا خیوګل چې سه په حق کې غلا شي لاس باندې سخت غیرت کې غلا او سموږی مسجد A mí me gusta lo que هذا سيد بخير أول سنة أقول شريف تبع جتودا أو كنت هذا سيد أولي تاع كذا جبل من فيدي السلام عليكم. وانت حس الحمد لله كم